د جمع په منځ کې چې مونږ ودرېږو نو د دې لپاره مونږ صفونه جوړو. اوس دغه صفونه چې مونږ جوړو نو دا به بالکل سیده ساتي، په یو صف کې به سیده خلک ولاړي، دغه صف به کوږ ني. نبی علیه السلام د دې په باره کې ډیر زیات وعیدات راغلي دي چې کم خلک هغه صفونه کاږه ساتي. نبی علیه السلام دوم ویلي دي چې کم خلک د هغې صفونه کاږوي نو د هغې په زړونو کې الله تعالی کوږوالی راولي. یو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي صحابه کرامو ته چې تاسو صفونه سیده ساتئ ځکه تاسو زه د خپل شان وینم. اوس د هغې حدیث ډیر مطلبونه دي، خو اصل مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې د دې په باره کې ډیر زیات وعید راغلی دی چې تاسو صفونه د سیده ساتئ، تاسو صفونه برابر ساتئ. خو اکثر خلک هغه په دې کې کوتاهي کوي، سره د دې نه چې نن سبا خو ډیر زیات سهولیات راغلي دي. هغه صفونه هم هغې دپاره لارې ورته جوړې شوي دي، د هغه صفونو نښې ورته جوړې شوي دي، د پوندې اښودو ځایونه ورته جوړ شوي دي، نو هر یو څیز موجود دی. خو بیا هم انسان په دې کې کوتاهي کوي، نن سبا مسلمان په دې کې کوتاهي کوي. نو د دې خبرې خاص خیال ساتل پکار دي چې صفونه مونږ ساتو، دا برابر ساتو، ځکه چې الله تعالی ته مونږ ودرېږو په منځ کې نو الله تعالی ته مونږ په ادب سره ودرېږو، په سلیقې سره ودرېږو چې زمونږ د عبادت په خپل دربار لا یزال کې